أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. کی موږ یو مقدمه ذکر کوو. دا مقدمه کې 5 مباحث ذکر کیږي. اول مبحث چې کوم دی یا اول بحث چې کوم دی بیان عظمة فهم القرآن وشرافته بألفاظ القرآن. دا اول بحث دی چې د قرآن کریم د فهم عظمت قرآن څه بیان کړی دی. سړی قرآن زده کی په قرآن باندې سر خلاص کی داغه څو عظمت دی قرآن څه وایي ودیته او داغه شرافت په الفاظ د قرآن کریم باندې. نو اوس زه ذکر کوم پر عظمت د فهم قرآن کریم باندې و امور د قرآن کریم څخه. څه معنا و دلایل زه ذکر کوم چې قرآن کریم څوک زده کی قرآن پر هغه باندې کم کم بشارتونه او کم کم هغه فائدې مرتب دي چې انسان ته ملاویږي. اول دا فائدہ لري چې سړی قرآن کریم زده کی، قرآن زده کی د سړي خیر کثیر زده کی. لکه سوره بقره کې راځي یؤتی الحکمت من یشاء، ورکی الله حکمت هر هغه چاله چې وغواړي. ومن هر هغه څوک یؤت الحکمت چې ورکول سو د حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، په تحقیق سره ورکول سو د خیر کثیر. اوس دلته آیت کې حکمت ذکر شوی دی. په دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي، خو د ټولو خلاصه هغه فهم قرآن کریم ته داغه رجوع کیږي. امام راغب صاحب په مفردات کې ذکر کوي هغه المراد من الحکمه اما العلم و اما فعل الثواب. هغه مراد د حکمت څخه یا علم دی یا فعل ثواب دی. څه معنا حق کار کول، راجح کار کول. او دا رقم د حضرت مقاتل سره روایت دی په تفسیر د حکمت کې هغه وایي د دې څلور شان د حکمت څخه مراد دی. څخه اول دا دی چې د حکمت څخه موږ مواعظ القرآن، یعنی هغه خبرې چې په هغه باندې خلکو ته نصیحت کیږي یا دغه خبرې چې دغه څخه خلک نصیحت اخلي، نو د حکمت څخه هغه مواعظ القرآن مراد دی. لکه تاسو ګورئ سوره بقره 201 نمبر آیات وما انزل الله عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اوس دلته الله څه فرمایي؟ وما انزل عليكم، هغه چې نازل کړي دی الله په تاسو باندې، من الكتاب د قرآن کریم، والحکمة او د حکمت، يعظكم به چې هغه باندې نصیحت کوي الله تاسو لره. اوس دلته د حکمت څخه مواعظ القرآن، یعنی مواعظ د قرآن کریم دا مراد د حکمت څخه. او دویم کول چې فهم او علم مراد د حکمت څخه. لکه تاسو ګورئ سوره لقمان 14 نمبر آیت ولقد آتینا لقمان الحکمه. دلته وګوره الله فرمای ولقد آتینا، تحقیق سره موږ کړیو لقمان حضرت لقمان ته الحکمت. حکمت سره ته مفسرین کې الفهم والعلم. حضرت لقمان علیه السلام ته موږ کړیو فهم او علم. حضرت لقمان په نبوت کې اختلاف دی، څوک وایي نبی وو څوک وایي نبی نه وو. نو ځکه موږ د احتیاط د وجې موږ څه وایو لقد آتینا، موږ کړیو حضرت لقمان علیه السلام ته الحکمت علم او فهم. دریم کول دا دی چې د حکمت څخه هغه مراد چشتي نبوت دی. قرآن کریم سوره نساء 54 نمبر آیت کې وګورئ، دلته چې کم ذکر شوی دلته د حکمت څخه مراد نبوت دی. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه،
تحقیق سره موږ کړی آل د ابراهیم علیه السلام لره کتاب او حکمت. اوس آل د ابراهیم ته کتاب ورکړل سو ول حکمت څه مراد النبوه نبوت مراد دی. څلورم کول چې دی هغه څه دی چې د دې حکمت څخه قران او هغه پټ اسرار مراد دي. لکه تاسو ګورئ سوره نساء 125 نمبر آیت ادع الى سبیل ربک بالحکمه راوبل اے نبی دا خپل امت الى سبیل ربک ولار د رب تعالی رب الحکمت. دلته د حکمت سمرا څه معنا په قران سره او هغه عجایب چې ذکر قران کریم کې. اوس دلته دا د حکمت سمارتون مختلف اقوال مراد دي، مختلف شان مراد دي. حضرت مقاتل ذکر کل چې د حکمت څلور شان مراد دي. یو چې شلو مواعظ القران، نمبر 2 الفهم والعلم، دریم الحکمه بمعنى النبوه نبوت مراد دي، او څلورم د دې څخه قران کریم او هغه عجایب او اسرار مراد دي چې قران کریم کې ذکر دي. اور علامہ ابن جوزی زاد المسیر 324 صفحه جلد نمبر 1 کی ذکر کړي. هغه مراد د حکمت څخه هغه تقریبا څو شان ذکر کړي دي، 11 یو شان ذکر کړي دي. اول هغه د حکمت څخه مراد قران کریم خپل دی، او دویم چې کوم دی هغه چې دی معرفت ناسخ القران و منسوخه و محکمه و متشابه و مقدمه و مؤخره. چې د حکمت څخه مراد معرفت د ناسخ او د منسوخ دی، چې قران کې کوم آیت ناسخ دی، کوم منسوخ دی، کوم محکم دی، کوم متشابه دی، کوم مقدم دی، کوم مؤخر دی. او دریم ذکر کوي چې د حکمت څخه مراد النبوه، دا قول د ابن عباس څخه نقل کوي. او څلورم د حکمت څخه مراد الفهم فی القرآن، فهم د قران کریم مراد دی. پنځم ذکر کوي العلم والفقه، د حکمت څخه مراد علم او فقه ده. او شپږم الاصابه فی القول، چې سړی په حق کې په قول کې حق لره ورسیږي، دا مراد دی. معنا یو قول وکي هغه راجح وي، صحیح وي، مفتابه وي، ویني دغه اصابت فی القول چې کوم دی هغه مراد دی. او وم چې کوم دی الورع فی دین الله، ویني تقوا کول په دین د الله کې. او اتم چې کوم دی د حکمت څخه مراد خشیت الله، بیره د الله ده، چې کوم سړی د الله څخه بیریږي دې ته الله حکمت ورکړي. او نم چې کوم دی العقل فی الدین، چې سړی په دین کې د عقل مندۍ څخه کار اخلي، یا انسان ته الله پاک په دې دین کې عقل ور نصیب کړي. او لسم الفهم، فهم مرادي چې انسان په حق باندې پوهیږي، د الله په کلام باندې، د نبی په حدیث باندې الله پاک د تفهم ورکړي، دی په هغه باندې پوهیږي. او یو لسم چې کوم دی العلم والعمل، د حکمت څخه مراد علم او عمل دی. ذکر فرمای لا یسمى الرجل الا اذا جمعهما، هغه سړی ته حاکم نه ویل کیږي مګر هغه چې جمع کی دا دواړه علم او عمل دواړه جمع کی، دا ویل دی حضرت قتیبه. دویم چې کوم شی موږ ذکر کوو هغه چې د امور سبعه څخه هغه دا دی چې دا قران کریم دا سبب د صراط مستقیم دی. چې کوم سړی قران کریم باندې عمل وکړي، قران کریم باندې سر خلاص کړي، دا سړی پر صراط مستقیم روان دی. او دریم شی چې کوم ذکر کوو دا دویم شی ولو. دریم شی چې قران کریم دا سبب د رحمت د الله دی، بیا هغه رحمت چې هغه ته رحمت خاصه وای. څه معنا ان هاذا سبب رحمت الله الخاصه، د قران کریم دا د الله د رحمت خاصه سبب دی.
لکه تاسو ګوري سوره اعراف 204 نمبر آیت کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دلته ګوري الله څه فرمایي، څوک چې ویل کېږي قرآن کریم فاستمعوا له، تاسو غوږ کښېږدئ د قرآن کریم لره، ګایږئ مه، شور مه کوئ. وانصتو، چوپ سئ. ګوره د غوږ کار دی اورېدل، او د خولې کار دی چوپېدل، دا دوه شیان ذکر کړل. فاستمعوا، غوږ کښېږدوئ، وانصتو، او چوپ چاپ سئ، لعلکم ترحمون، د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وسي. استماع څه ته وایي؟ قصد السماع للفهم، هغه اورېدل، د هغه اورېدلو قصد کول چې هغه دپاره د فهم وي. او انصات څه ته وایي؟ هغه دا ته وایي سړی خوله بنده کړي، ګایږي نه، شور نه کوي. څلورم دا دی چې قرآن کریم سبب الفرح الحقیقي، چې کوم سړی د الله کلام زده کړي او په هغه باندې عمل وکړي، دا سبب د فرح حقیقي. څه معنا؟ حقیقي خوشحالي به دغه انسان ته میلاویږي. موږ خو خوشحالي په نور شیان کې غواړو، لیکن د حقیقي خوشحالي سبب چې کوم دی هغه قرآن کریم دی. تاسو وګورئ سوره یونس 58 نمبر آیت کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل ورته بفضل الله، ففضل د الله باندې، فضل څخه مراد اسلام دی، وبرحمته، او پر رحمت الله باندې چې هغه قرآن کریم دی. فبذلك، پس په دې باندې، فليفرحوا، دی خوشحاله سي. هو خیر، دا ډیر غوره دی، مما دا هغه څه یجمعون چې کوم مال او دولت دی جمع کوي. ورته وګوره د حقیقي د خوشحالۍ سبب چې کوم دی هغه قرآن کریم دی. ځکه الله یقول بفضل الله، چې اسلام انسان ته میلاو سو او قرآن کریم میلاو سو، بس دا سړی له پکار دی چې دی خوشحاله سي. او پنځم شی چې کوم دی، دا قرآن کریم سبب د الفت او د محبت دی. چې کوم معاشره کې قرآن کریم وي او یو په قرآن باندې عمل موجود وي، په هغه معاشره کې به حقیقي محبت موجود وي، او زوال د عداوت به راځي، د هغه معاشرې څخه به دشمنیانې ختمیږي. دا قرآن کریم سوره آل عمران 103 نمبر آیت کې دا ذکر کړی ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا کلک ونیسئ بحبل الله رسید الله لرا جميعا ټول ولا تفرقوا تاسو تفرق مکوئ. تفرق څه معنی؟ اختلاف مکوئ. واذکروا یاد کئ نعمت الله، نعمت الله. دلته نعمت څخه مراد چې دی قرآن کریم دی، چې قرآن پرتی نازل سلو یا ستی مینس کی نازل سلو، نو په هغه وخت کې اذ کنتم اعداء، سوغ تاسو واس اعداء دشمنان، فالف بین قلوبکم، نو پس الله محبت راوستی تاسو زړو کې، فاصبحتم، نو تاسو ګرځیدل اس بنعمتي، په نعمت الله باندې، اخوانا ورونه. ګوره یاد کی نعمت د الله چې وی کی پر تاسو باندې څوښ تاسو واس دشمنان، فالف بین قلوبکم، بیا الله الفت راوستی، محبت راوستی په مابین د زړوستي کې، تاسو ګرځیدل اس په نعمت د الله باندې اخوانا ورونه. حضور تو ګوره نعمت نازل سلو او د هغه نعمت په وجه باندې تاسو سولاس ورونه سولاس د قرآن کریم دی. ځکه صحابو مینس کې په نبی باندې قرآن نازل سلو او صحابو هغه قرآن باندې عمل وکړي، او نو ځکه دغه په وجه باندې مابین کې چا کومې دښمني ویلې هغه ختم سولې، هغه په الفت باندې بدل سولې. او بل آیت کې ذکر کی وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، څوک چې تاسو ولس اعداء دشمنان، فألف بین قلوبکم، نو پس الله الفت راوستی، محبت راوستی ما بین تاسو زړو کې،
او بل ځای ذکر کی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، واستاسو علی شفا حفرة پر کناره باندې د کډي من النار د اور، معنا د جهنم د کندې پر کناره باندې تاسو ولاړ واست، معنا دومره تباه واست چې قرآن نازل سلو فانقذکم منها، نو بیا تاسو را خلاص کلاست دی دغه څخه د دې جهنم د اور څخه. شپږم شی دا دی چې قرآن کریم دا سبب د نزول برکات الهیه ودی، معنا چې قرآن کریم سړی زده کی او عمل ور باندې وکي، په دغه معاشره باندې با یا په داسې سړي باندې با د الله پاک برکات چې کوم دی هغه نازلیږي. سوره مائده شپږ شپېتم لمبر آیت وګورئ. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله لو انهم کچيري دی اقاموا التوراة عمل کړي په تورات باندې، والانجيل په انجیل باندې، وما هغه کتاب انزل الیهم چې نازل شوی دی دی لره من ربهم د رب د جانبه. ګوره تورات باندې عمل کړی وای، په انجیل باندې عمل کړی وای، او هر چې نازل شوی په دې باندې د رب د جانبه، لاکلوا من فوقهم خامخا به دې خوړلي وای من فوقهم د خپل لوړو څخه، تونه پراغلی وای د لاندې خاص بم نعمتونه وای. اوس دلته چې کوم ذکر شوی تورات او انجیل دغه بعد وما انزل الیهم د دې څخه قرآن کریم مراد دی، او اقامت ولو اقاموا التوراة اقامت د کتاب څه چیز دی؟ العمل بما فيها كما قال ابن عباس، لکه څنګه کما قال ابن عباس، لکه څنګه چې ابن عباس ویلی دی. نو مبنا د علم چې کوم ده دا په عمل باندې ده، دغه په علم باندې ده او په فهم باندې ده. او اکل من فوق چې د لوړ جانب څخه دی، و من تحت او د لاندې جانب څخه هغه د بارانونه او دا رقم شیان چې کوم دی هغه راشنه کېدل مراد دي، چې د مځکې سبب غن اور اوم شی چې کوم دی هغه دا دی دا سبب د ذکر دی، یعنی قرآن کریم دا سبب د نصیحت دی. الذي منتهاهم مرضات الله تعالی، چې انتها دغه چیز ده د رضا د الله ده. نو سوره قاف آیت نمبر 10 تاسو وګورئ. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ان فی ذلک یقینا فدی کی لذکرى ډیر نصیحت دی، لمن د هغه چا د پاره کان چې وی له دلره قلب زړه او القى السمع یا وګرځي دا وژونه، القى السمع وژونه ګرځول سمانه وژونه کشیر دی، وهو شهید د خپل حاضر وی. یقینا په دې قرآن کې لذکرى ډیر نصیحت دی، لمن دا چا د پاره کان چې وی له د پاره قلب زړه او القى السمع یا کشیر دی غوژونه، غوږ شیر دی د پاره دا اورېدو، وهو شهید او د خپل حاضر وی. دا د قرآن کریم کچیر سره قرآن کریم په ځل باندې واوري او په غوږو باندې واوري او د خپل هم ګرد حاضر وي، نو په دا وخت کې چې کوم دا سبب د نصیحت هم دی، من دا سړي ته الله پاک په قرآن باندې نصیحت هم ورته کوي او الله به زنده کیږي. دلته القى السمع غوږ غورځول څه معنی؟ دا غوږونه بالکل دی بسبو کې دا رقم قرآن ته کشیر دی لکه غورځولی شي. او هو شهید څه معنی؟ دماغ هم حاضر دی، بدن هم حاضر دی، دماغ هم حاضر دی، دواړه وي. نو دا چې کوم دا اول بحث چې کوم دی هغه موږ ووایي، خلاصه یې چې سوله دا اول بحث هغه دا مقدمه و. په دې مقدمه کې چې کوم دی هغه موږ پنځه مباحث ویل. مبحث اول کې چې کوم موږ ویل بیان و عظمة فهم القران و شرافته بالفاظ القران، پای کې یو د حکمت تفصیل موږ وکړي، پای کې د مقاتل رحمه الله په نیز باندې داغه تقریبا 4 اقوال ولو هغه مر ذکر کړل، او دا رقم علامه
ابن الجوزی زاد المسیر کې چې کوم دی هغه تقریبا 11 اقوال ذکر کړي هغه موږ ذکر کړل. او دویم شی چې کوم دی د امور سبعه څخه هغه دا دی چې قران کریم دا سبب د صراط مستقیم دی. اور دویم دا دی چې دا سبب د رحمت د الله دی، هغه رحمت چې هغه ته رحمت خاصه وای. او څلورم دا دی چې قران کریم دا سبب د فرح حقیقي دی، حقیقي خوشحالي په دې باندې ملاویږي. او پنځم دا دی دا سبب د الفت او د محبت او د زوال العداوت په مابین د انسانانو کې. او شپږم دا دی چې دا سبب د نزول دی د برکات الهیه وو. او وم دا دی چې دا سبب د ذکر دی، د نصیحت دی، هغه نصیحت چې هغه په نتیجه کې الله پاک راضي کیږي. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، تحقیق سره موږ کړو آل د ابراهیم علیه السلام لپاره کتاب او حکمت. اوس آل د ابراهیم ته کتاب ورکول سو، ول حکمت، حکمت څه مراد؟ النبوه، نبوت مراد دی. څلورم کول چې دی هغه څه دی چې د دې حکمت څخه قران او هغه پټ اسرار مراد دي. لکه تاسو ګورئ سوره نساء 125 نمبر آیت ته ادع الى سبیل ربک بالحکمه، راو بل اے نبی دا خپل امت الى سبیل ربک ولار د رب تعالی بالحکمت. دلته د حکمت سمرا څه معنا؟ په قران سره او هغه عجایب چې ذکر دی قران کریم کې. اوس دلته دا د حکمت سمرتون مختلف اقوال مراد دي، مختلف شان مراد دي. حضرت مقاتل ذکر کړل چې د حکمت څخه څلور شان مراد دي. یو چې شلو مواعظ القران، نمبر 2 الفهم والعلم، دریم الحکمه بمعنى النبوه، نبوت مراد دي. او څلورم د دې څخه قران کریم او هغه عجایب او اسرار مراد دي چې قران کریم کې ذکر دي. اور علامہ ابن جوزی زاد المسیر 324 صفحه جلد نمبر 1 کې ذکر کړي. هغه مراد د حکمت څخه هغه تقریبا څو شان ذکر کړي دي؟ 11 یو شان ذکر کړي دي. اول هغه د حکمت څخه مراد قران کریم خپل دی. او دویم هغه د دویم چې کوم دی هغه چې دی معرفت ناسخ القران و منسوخه و محکمه و متشابهه و مقدمه و مؤخره. چې د حکمت څخه مراد معرفت د ناسخ او د منسوخ دی، چې قران کې کوم آیت ناسخ دی، کوم منسوخ دی، کوم محکم دی، کوم متشابه دی، کوم مقدم دی، کوم مؤخر دی. او دریم ذکر کوي چې د حکمت څخه مراد النبوه، دا قول د ابن عباس نقل کوي. او څلورم د حکمت څخه مراد الفهم فی القرآن، فهم د قران کریم مراد دی. پنځم ذکر کوي العلم والفقه، د حکمت څخه مراد علم او فقه ده. او شپږم الاصابه فی القول، چې سړی په حق کې په قول کې حق لره ورسیږي، دا مراد دی. معنا یو قول وکي هغه راجح وي، صحیح وي، مفتابه وي، ویني دغه اصابت فی القول چې کوم دی هغه مراد دی. او وم چې کوم دی الورع فی دین الله، ویني تقوا کول په دین د الله کې. او اتم چې کوم دی د حکمت څخه مراد خشیت الله، بیره د الله ده، چې کوم ځای د الله سبیریږي دې ته الله حکمت ورکړي. او نم چې کوم دی العقل فی الدین، چې سړی په دین کې د عقل مندۍ څخه کار اخلي، یا انسان ته الله پاک په دې دین کې عقل ور نصیب کړي. او لسم الفهم، فهم مرادي چې انسان په حق باندې پوهیږي، د الله په کلام باندې، د نبی په حدیث باندې الله پاک د تفهم ورکړي، دی په هغه باندې پوهیږي. او یو لسم چې کوم دی العلم والعمل، د حکمت څخه مراد علم او عمل دی.
ځکه فرمایي لا یسمى الرجل حکیما الا اذا جمعهما هغه سړي ته به حاکم نه ویل کېږي مګر هغه چې جمع کړي دا دواړه علم او عمل دواړه جمع کړي. دا ویل دي حضرت قتیبه. دویم چې کوم شی موږ ذکر کوو هغه چې د امور سبعو څخه هغه دا دی چې دا قرآن کریم دا سبب د صراط مستقیم دی. چې کوم سړی قرآن کریم باندې عمل وکړي، قرآن کریم باندې سر خلاص کړي، دا سړی پر صراط مستقیم روان دی. او دریم شی چې کوم موږ ذکر کوو دا دویم شی ولو. دریم شی چې قرآن کریم دا سبب د رحمت د الله دی. بیا هغه رحمت چې هغه ته رحمت خاصه وای. څه معنا؟ ان هذا سبب رحمت الله الخاصه. دا قرآن کریم دا د الله د رحمت خاصه سبب دی. نو که تاسو ګوري سوره اعراف 204 نمبر آیت کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دلته ګوري الله څه فرمایي؟ څو چې ویل کېږي قرآن کریم فاستمعوا له، تاسو غوږ کښېږدئ د قرآن کریم لره، ګایږئ مه، شور مه کوئ. وانصتوا، چوپ سئ. ګوره د غوږ کار دی اورېدل او د خولې کار دی چوپېدل. دا دوه شیان ذکر کړل. فاستمعوا غوږ کښېږدوئ، وانصتوا او چوپ چاپ سئ، لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وسي. استماع څه ته وایي؟ قصد السماع للفهم. هغه اورېدل د هغه اورېدلو قصد کول چې هغه دپاره د فهم وي. او انصات څه ته وایي؟ هغه دا ته وایي سړی خوله بنده کړي، ګایږي نه، شور نه کوي. څلورم دا دی چې قرآن کریم سبب الفرح الحقیقي. چې کوم سړی د الله کلام زده کړي او په هغه باندې عمل وکړي دا سبب د فرح حقیقي. څه معنا؟ حقیقي خوشحالي به دغه انسان ته ملاویږي. موږ خو خوشحالي په نور شان کې غواړو، لیکن د حقیقي خوشحالي سبب چې کوم دی هغه قرآن کریم دی. تاسو وګورئ سوره یونس 58 نمبر آیت کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل ورته بفضل الله، ففضل د الله باندې، فضل څخه مراد اسلام دی، وبرحمته او پر رحمت الله باندې چې او قرآن کریم دی. فبذلك پس په دې باندې فليفرحوا دې خوشاله سي. هو خیر دا ډېر غوره دی مما دا څه یجمعون چې کوم مال او دولت دی جمع کوي. ورته وګوره د حقیقي د خوشحالي سبب چې کوم دی قرآن کریم دی. ځکه الله یقول بفضل الله چې اسلام انسان ته ملاو سو او قرآن کریم ملاو سو، بس دا سړی له پکار دی چې دی خوشحاله سي. او پنځم شی چې کوم دی دا قرآن کریم سبب د الفت او د محبت دی. چې کوم معاشره کې قرآن کریم وي او یو په قرآن باندې عمل موجود وي، په هغه معاشره کې به حقیقي محبت موجود وي او زوال د عداوت به راځي. د هغه معاشرې څخه به دشمنیانې ختمیږي. دا قرآن کریم سوره آل عمران 103 نمبر آیت کې دا ذکر کړی ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا كلكونسي بحبل الله رصيد الله لرا جميعا طول ولا تفرقوا تاسو تفرق مکوي. تفرق سمانه اختلاف مکوي. واذکروا یاد کی نعمت الله، نعمت الله. دلته نعمت څخه مراد چې دی قرآن کریم دی. چې قرآن پرتی نازل سلو یاستی مینس کی نازل سلو نو په هغه وخت اذ کنتم اعداء
څوغش تاسو واس اعداء دشمنان فالف بین قلوبکم نو پس الله محبت راوستی تاسو زړو کې فاصبحتم نو تاسو ګرځیدل اس بنعمتي په نعمت الله باندې اخوانا ورنا ګوره یاد کی نعمت د الله چې وی کی پر تاسو باندې څوغش تاسو واس دشمنان فالف بین قلوبکم بیا الله الفت راوستی محبت راوستی په مابین د زړوستي کې تاسو ګرځیدل اس په نعمت د الله باندې اخوانا ورنا حضور تو ګوره نعمت نازل سلو او دغه نعمت په وجه باندې تاسو سولاس ورونه سولاس د قران کریم دی نو ځکه صحابو مینس کې په نبی باندې قران نازل سلو او صحابو هغه قران باندې عمل وکي او نو ځکه دغه په وجه باندې ما بین کې چا کومې دښمنی ویلې هغه ختم سولې هغه په الفت باندې بدل سولې او بل آیت کې ذکر کی وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ څوغش تاسو ولس اعداء دشمنان فألف بین قلوبکم نو پس الله الفت راوستی محبت راوستی ما بین تاسو زړو کې او بل ځای ذکر کی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها واستاسو علی شفا حفرة پر کناره باندې د کډی من النار د ور انا د جهنم د کندې پر کناره باندې تاسو ولاړ واست معنا دومره تباه واست چې قران نازل سلو فانقذکم منها نو بیا تاسو را خلاص کړل است دغه څخه د جهنم د اور څخه او شپږم شی دا دی چې قران کریم دا سبب د نزول برکات الهیه ودی